محترمو د روژې په میاشت کې دوه اسم اعظم وظیفه تاسو وکړئ. انشاءالله تاسو به ډېر وظایف کړي، الله تعالی دې قبول کړي. خو قبلولو والا ذات الله دی. که مونږ نا امیدي وکړو، وظایف پرېږدو، نو محترمو زمونږ باندې برکات هم بند شي، مونږ ته به ثوابونه هم بند شي، د الله تعالی امداد او نصرت به هم بند شي. لهذا وظیفې مه پرېږدئ، د الله تعالی در مه پرېږدئ او د دې اسم اعظم وظیفه دې روژه کې انشاءالله تاسو وکړئ. دا دوه اسم اعظم دي، یا حنانو یا منانو. محترمو دا ډیر طاقتور اسم اعظم دي. کم انسان چې په دې طریقه باندې ان شاء الله العزیز دا اسم اعظم وظیفه وکړي، الله جل شانه به د انسان حاجات پوره کړي، د دې انسان مسلې به ختمې کړي، د انسان ته به محترم مسلمانانو ډیر ثوابونه او اجرونه ورکړي. لهذا کم انسان چې دا غواړي چې رب العالمین د زما حاجت پوره کړي، دا وظیفه ان شاء الله العزیز په دې طریقې سره وکړئ کومه طریقه چې راته زه ښایمه. او انشاءالله موږ روزانه تاسو ته په مدرسه کې ختمونه هم کوو. پرون هم د سورت یاسین ختم شوی. الله جل شانه دې ستاسو هغه په حق قبول او مقبول وګرځولی کړي، ستاسو دې ورسره الله تعالی حاجات پوره کړي. نو راځئ مسلمانانو دغه د یا حنانو یا منانو وظیفه راته ښیم، انشاءالله خامخا یې وکئ. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې بهر ملکونو کې ژوند کوي، کو دغه مسافر ستاسو د کورونو وي، کو ستاسو په ګاونډ کې وي، کو ستاسو په رشته دارو کې وي، الله جل شانه دې ورته اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي، د خوشحالو زندګي ته ورته رب العالمین ورکړي. ډیرو محترم مسلمانانو د روژې منظومه عشره شروع ده او دا عشره د څه شي ده؟ دا عشره د مغفرت ته. محترمو د څلورو کسانو ګوره الله تعالی مغفرت نه کوي په دې روژه کې. نو هغه څلور کسان کم دي؟ یو د مور فلار نافرمانه، دویم کینه لرونکې، یو مسلمان سره کینه لري، بل سره کینه لري، بل سره خبرې نه کوي، مور پلار سره خبرې نه کوي، خویندرونو سره خبرې نه کوي، په پوټی خبره باندې خفه کیږي، دا انسان الله نه بهي. عادتي شرابي محترم مسلمانانو دا الله جل شانه نه بهي. لهذا انشاءالله دا کمې خبرې چې ما وکړې دا د الله تعالی زموږ نه وباسي او موږ به کوشش کوو چې موږ نه دا خبرې وځي. نو محترمو دا کومه وظیفه چې کومه زه تاسو ته ښایمه ده یا حنانو یا منانو، دا تاسو په دوه دریو طریقو سره کولی شئ. لومبنۍ طریقه دا د محترمو چې تهجد ټایم کې دا وظیفه وکئ، 314 پیرې وکئ، مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي کوم چې موږ په مانځه کې وایو دغه درود شریف دی، مخکې وروسته 11 پیرې وایو، 314 پیرې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. ډیر په درد سره ډیر په عشق سره محترمو دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ. بلې طریقه دا ده کله چې تاسو روژه ماتې ته کینئ نو دغه وخت کې په زړه کې وایئ یا حنانو یا منانو، ای ربا، ای هغه ربا چې تا زه روژه ماتې ته کینولې، ای هغه ربا چې تا ټول اسمانونه پیدا کړي دي، ای هغه ربا زما حاجت ته پوره که الله، ای الله زما حاجت پوره که مالغه الله. ډېر په درد سره دعا، قسم بالله په سترګو کې اوښکې چې راشي، دغه اوښکې الله جل شانه ته ډېرې محبوبې دي، ډېرې ورته ګرانې دي. دوه اوښکې الله تعالی ته ډېرې زیاتې محبوبې دي. یو چې هغه اوښکه چې هغه د الله تعالی په محبت کې او د الله تعالی نه په ګناهونو کې تویدو کې توی شي، الله دا ګناه مې کړی، الله دا ګناه مې کړی، رب ته دغه اوښکه ډېره محبوبه ده. دویمه هغه اوښکه محترمو او هغه سترګه کوم چې د الله تعالی په دربار کې ویښه پاتې شي. نو لهذا اوښکې تویوئ، الله ته مه کروئ، فریب مه کوئ، ګناهونه مه کوئ، رب سره مقابله مه کوئ او الله تعالی نه غواړئ. الله تعالی ورکوي، الله تعالی ورکوي، ضرور ورکوي، خو انسان مصلحت ته ګوري، انسان ګناهونو ته رب العالمین په هغې خفه کیږي. نن موږ توبه ټک مسلمانان ګناه وکړو، توبه وباسو، بیا ګناه کوو، بدنظري رانه وشي، توبه وباسو بیا یې کوو، دغه رنګې نور ګناهونه رانه وشي، توبه وباسو بیا یې کوو. نو محترمو په خپله خواهش باندې خفه کېدوئ، د رب په مرضی زندګي تیره کوئ.
یو د رب خوښه ده یو د مخلوق یو زمونږ خوښه ده کم انسان چې خپله خوښه د الله تعالی په خوښه قربان کړه الله تعالی به دې انسان ته د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ ورکړي او که چېرې موږ الله تعالی په خوښه باندې خپله خوښه قربان نه کړه یعنې څه چې موږ غواړو هغه به کېږي څه چې الله غواړي هغه دې نه کېږي نو محترمو په دې خپله خوښه کې به موږ الله تعالی تنګ کې ذلیله به هم کړي رسوا به هم کړي لکه څنګه چې اوس زموږ وظیفې نه قبلیږي او مشکلات هم نه ختمیږي نو محترمو ډېر عاجزانه درخواست ته کوم رب نه غواړئ رب خوشحالیږي د رب نافرمانی مه کوئ الله تعالی مو خوشحاله او آباده ساته الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي ما عاجز ګناهګار په دعاګانو کې یاد ساتئ زه تاسو ته د الله تعالی د رضا دپاره کوم تاسو ما ته نه شئ کولی رب کریم دی زما او ستاسو حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی دې زموږ حاجتونه پوره کړي الله تعالی زموږ بیمارانو ته صحت ورکړي الله تعالی زموږ مسافر په خیر او عافیت څخه خپل غرون ته راوستلی کړي محترم مسلمانان انشاءالله دا محبتونه دا وظایف جاري وي